بسم الله الرحمن الرحیم. نن ډیره د خوشحالۍ خبره ده. عزیزم رفیع الله چې نن اته کاله د درس نظامی او د بخاری شریف آخري سند حاصل کو. دا زمونږ دپاره د ټول خاندان دپاره د ټول علاقې دپاره ډیر د خوشحالۍ مقام دی او زه په دې موقع باندې د هغه استادانو صاحبانو ته د دې جامعې ټولو شیوخو ته مبارکبادي ورکوم او په دې موقع باندې د الله تعالی شکر ادا کوم چې الله تعالی دا یو عظیم سعادت هغو ته حاصل کو او د هغه په ذریعه باندې به انشاءالله العزیز زموږ ټول علاقه زموږ ټول خاندان ټول کلی دا به د علم په رڼا باندې انشاءالله منور کیږي. نو زه یو ځل بیا د دې ټولو شیوخو د دې جامعې د ټولو مدرسینو او د استادانو شکریه ادا کوم چې زموږ د دې عزیزم زموږ د دې برخوردار د دې تربیت وکړو او د علم رڼا یې وله ورکړه او د علم پوهه یې وله ورکړه. نو زه د دوی یو ځل بیا ډېره زیاته شکریه ادا کوم. دا ډېره د خوشحالۍ او ډېره د خوشبختۍ مقام دی. ډېره شکریه، ډېره مهرباني. الحمدلله زمونږ ملګری حضرت مولانا رفیع الله صاحب چې په جامعه تفهیم القرآن کې زمونږ سره ټول علم حاصل کو د مدرسه کې او الحمدلله په ډېر قابلیت سره او ټول اساتذه د دنه مونږ ډېر خوشحاله وو او په ډېرې خوشحالۍ باندې الله رب العالمین ته علم ورکو. مونږ دعا کوو د دې ټول اقارب چې راغلي دي مونږ انشاءالله تسلي ورکو د دې چې زمونږ دا ملګری عالم رفیع الله صاحب دا به انشاءالله د ټولې جامعې دپاره د ټولې مسلمانانو دپاره د یو اتحاد او علمي کارنامې انشاءالله مونږ امید لرو چې الله رب العالمین ملته د قرآن او د سنت او د دین اسلام الله رب العالمین د توفیق ورکي. الله رب العالمین د په عمر کې د په علم کې برکت واچي او بیا عرض دا کوم چې هیڅکله د دنیا طرف ته لاړ نشي او دا کوم علم چې الله درکو دا په یو مدرسه کې په یو جامعه کې په یو کلي او په علاقه کې د قرآن سره واسطه ولره او دغه علوم چې تا حاصل کو په ډېر اخلاص سره دا ورسوه. الله